یو کس تپوس کړی دی که چېرې یو پلار او دوه زامن د قربانۍ په څاروي کې شریک وي، یو زوی پیسې کمې ورکړي او بل ډېرې او باقي ټولې پیسې پلار ورکړي، نو دا قرباني وشوه او که نه؟ په دې کې چې کوم زوی پیسې کمې ورکړي دي، که د هغه حصه د اومې برخې نه د هغه پیسې کمې شوې، د اومې برخې نه کمې شوې، نو بیا قرباني د هېڅ چا هم نه کېږي. مثلا 9 لکو باندې څاروی وشو، مثال دی، نو په یو غټ څاروي کې 9 برخې کېدی شي او دا په 3 کسانو شریک واغشته شو، پلار او 2 زامن. یو زوی په دې کې دا یو برخه اومه راځي په یو لاک، لیکن یو زوی 50,000 روپۍ ورکړي او بل رور یې وایي چې زه به دا باقي پیسې به زه ورکړم او دا حصه به زما شي، نو نه د پلار وشوه نه د دواړو زامنو وشو، ځکه چې د ده حصه د اومې برخې نه کمه ده. او که چېرې داسې وشي، ظاهره ده چې د 9 لکو څاروی دی، کسان 3 دي، نو پیسې ډېرې راځي، خو د اومې برخې نه دې زوی کمې نه دي ورکړي، اومه برخه په 1 لاک ده، د 1 لاک روپۍ ورکړي دي او دا باقي 6 لکه چې کوم دی نو دا پلار او زوی په خپله کې تقسیم کې 3 یو ورکړي، 3 بل نه قرباني ټول وشوه، ځکه چې دا یو برخه د دې زوی دا د اومې نه کمه نه ده.